یوه خور د یوه بچی ده راوستل ورور په موټرانو کې غرو لرې راوسته خلک ورسره دي سړی به هم و خامخا یا به ټلیفون کړی و یا به مطلب خبرې ورسره کړي وي شی و رالو دا بچی هلته ویې دروله بیا یې مشین راواخیست بیا یې ضربه کړله ضربه الله دومره مې ژړلې دي ما دا څونه جهالت دی دا جهان پر تمه روان دی اے ظالم واخله پر هغه لوی رب قسم واخله لتا به بېلارۍ نه یې سوي لتا به بېکارۍ نه یې سوي لتا به غلطۍ نه یې سوي هېڅ چا به تا ته څه نه وویل دا یوه بچی دی یو غلطي جنسه زه نه وایم چې غلطي ښه کار دی جنس سوی زه دا نه وایم نعوذ بالله نه زموږ په ژوند کې موږ و چاته تر ګناه زیاته سزا ورکوو تر ګناه زیاته سزا ورکوو الله رب العزت یوه بچی د هغه ود سوې نه ده یو بچی دی هغه واده کړی نه دی خدا مکه د هغه څه غلط کار وسلو په شریعت کې سل کوړې ووه وژنګ یې نسته وژنګ یې نسته دلته ته څنګه راولاړ شو تا مشین ورباندې راوه ولې ظالمه اے ظالمانو اے در پدرو اے خانه می خراب سوه پر کومه روان یاست دا چا در ښوولي دي دا خالص د خپل تربره د پیغور دپاره کوې بس ځان ته غیرتمن وایه مشین دې راخستی دی پر لور دې مشین راواخیستې ظالمه تا سل واره مخ تور کړی تا ته ولې چا څه نه وویل په اسلام کې دا خبره نشته قطعا نشته او ښه ظالمه چې تا دا بچی وژله هغه هلته ودرېده مخې په هاخوا څه ولاړه ده انا لله و انا الیه راجعون یار خو بچیانې موږ ته لرو دومره مې ژړ دومره افسوس ته ما ته خلک پر کومه روان دي هغه دا خو آخره زمانه ده د فتنو زمانه ده دا د بدکارۍ زمانه ده شراب به عام وي بدکاري به عام وي بېلاري به عام وي سود به عام وي قتل به عام وي دا په دې زمانه کې ته ده نو چې تا کول نو ظالمه نو پټ په دې کړي جهان ته دې ورښکاره کوله دغه جهان به و د مسلمانانو ته په کم نظر ګوري هغه وایي ته چې امریکې لره راسئ جاپان لره راسئ چینا لره راسئ پلاني ملک لره راسئ کم چمونه نه دي کړي کم چمونه مې نه دي کړي سبحان الله یاره تا دا چیش دی دومره افسوس راته ودرېدی دومره یاره خو چا سره چې خبره ده ور واده یې په زور یې ور واده کړه دا یو اپشن دی یو لاره طریقه ده کار غلط سوی دی زه منم چې غلط دی خو دومره غلط نه دی وروره دومره غلط نه دی چې ته ټوپک ورباندې راخلي او عجبه بله درته کوم ما ملګرو ته وویل مال په ذوالجلال دې مې قسم زما سره به خلک ډېر اختلاف وکړي خلک د ده پر کور چې برابره شي بیا دی وایي مولوي صاحب ډېرې ښه خبرې کوي د ده پر کور چې برابره شي د بل پر کور پروا نه لري که د چا زوی چا ورواژي که د چا لور چا وروژله که د چا ښځه چا وروژله هغه به ده ته هېڅ زور نه غواړي ما ته ستا خور هم دغه یې ده لکه زما خپله خور ستا بچي و ما ته دی ده لکه زما خپله بچي پوه شولې دغه مې ایمان دی دغه مې ضمیر دی نو ما ملګرو ټول مال په ذوالجلال دې مې قسم وي که دغه بچي یو غلطي ځینې سوی ده یا ټلیفون یا میسیج یا مطلب واده والا نه ده او بیا دا راولاړ شو مړه یې کړله په ذوالجلال دې مې قسم دا شهیده ده تی خو په جنازه هم شرمېږئ په کفن به هم شرمېږئ په پاتا به هم شرمېږئ زه په داسې جنازه والله العظیم فخر کوم الله به ګوندې ما د دې وجې وبخښي لږ سر خلاص کړي خره یاست که انسانان یاست د انسانانو زامن یاست که د دا بل زامن یاست دومره ظلم سړی کوي ته ټوپک راکړې پر لور بیا دې غرونه راوستلې ده بیا نو یو نه دی دوه نه دی ګر جهان روان دی انا لله و انا الیه راجعون د الله په خاطر مه کوئ پرده ورباندې واچوئ پرده ورباندې واچوه د الله رسول لره یو سړی رالی ول یا رسول الله لما غلطي وسوه بدکاري وسوه بېلاري راڅخه وسوه مخ راڅخه تور حضرت عمر فاروق پټ ورته ویلی ول الله پرده در باندې اچولې او څه در پېښه ده خیر دی الله پرده در باندې اچولې څه در پېښه ده ولې د خپله پرده لرې کوې هغو صحابه وو ایمانونه تر کېټو غره بالا وو مضبوطه وو هغه ویل زه عار نه ما سوسوم نه ما ګناه سوې ده حضرت عمر فاروق رقم سړی ورته وایي ای پرده الله اچولې ولې دا پرده لرې کړله تا دلته پرده نه سوه اچولی نو په دې نه چې دغه سپي تربرونه مې دي هغه به ما ته سبا وایي چې داسې ده او داسې ده د دغه تربرو دپاره پر ځان باندې جهنم واجب کوي د دغه تربرو دپاره دې ځان قاتل کوي د دغه تربرو دپاره د ابدالابد دپاره ځان جهنم ته ورسوي الله ناراضه د الله رسول ناراضه دل ناراضه دا څه کوې یاره
مکوي د خدای په خاطر مکوي ظلمونه مکوي یار دا ګناه خو زما احساس د ورځ سلسله واره کیږي د سترګو غلط نظری مش موبایل کې نه کوو په بازار کې نه کوي او دا تاسو څنګه خبر راغله او ته دا راوشه ته څو پاکي ایو شزه واغه څنګه سره ولا په ډبره وشتله د بدکاری په خبرو کې دی ژغ وکي ول هغه سړی دی ما په ډبره وولې چې په ژوند بدکاری نه د جنس وي هغه سړی دی ما په ډبره وولې خلک ټوله پر شاسو ډبره وغورځول ولا ما دا کار سوی دی انا لله وانا الیه راجعون الله دې بچي مغفرت وکړي الله دې احسان وسره وکړي الله پاک ته غزوان چې کم دی الله دا غي سره احسان وکړي ګوره تی دې ته مو ګورې چې مولوي صاحب ته نو خلک پر دې راولې ما کوي ګوره مشتي ورونه لري یاره خدا مکه سبب زموږ د ورور غراغلي الله دې نه کوي الله دې نه کوي سبب زموږ د قربانو د یو زنانې غراغلي مکه د خدای په خاطر پرده واچوي پرده ډیره ضروري خبره ده ډیره لازمي خبره ده پردې مليري کوي ظلمونه مکوي په لا اله الا الله که په زر کال روغ ورځ وویني خالي د دې قوم چې د هر چا دا کار کړی دی زما د قوم سره تعلق نشته چې نور بدمعشي درګرځوي سیده بدمعشي درګرځوي زما د دې خبرې سره تعلق دی هر چا چې کړی د زما خبرې دغه دي زما خبرې دغه دي بیا کملایانو ملامت ولم سلوار مې ملامت کوي پوه شوې مال را یو سړی راغلی سړی چې راغلی کور کې د بچی سره څه ټلیفون میلپون سوی غلط کار به سوی بیا ما ته ویل چې مولوي صاحب ستا سره مشوره کوم مال وکړه ور ستا سره پټ کړه مال وګاښ داسې مې ورېره د کمې لور د پلانۍ دغه داسې مطلب غلط کار جن سوی دی ټلیفون یا پلانۍ نو مال څه راته وایه ول مشوره راکړه وژنه مې مال وژنې مال ویلنو نو مولوي صاحب دا خو بده خبره ده دا خیر مجلس مې سره وکي بس بیا مې پر دا مشوره سره ووتله ما پې که پرده ور باندې واچو په ذل جلال دې مې قسم هغه لوی رب دې مې قسم الله به دې بچي په خاطر ما وبخښي چې د چا د لور عزت ورخوندې کوو کنه اوس په زما والله وروره څنګه دې دا کار کړی دی داسې وله داسې ما کوه ما یار یو مردار خور به پر بل چا باندې غږیږي داسې مه کوئ یاره ظلم مه کوئ قطعا یې مه کوئ الله دې د هر چا بچیان وساتي الله دې زموږ معاشره وساتي زما بچیان ستا بچیان د جهان چې کوم په بېلاري روان دي الله دې هدایت ورته وکړي الله دې نه رسوا کوي موږ ټولو ګناوې کړي دي ته نه یې په خبر په دې خبره که د چا څه بدکاري وسوله بیا توبه وباسه په ذوالجلال دې مې قسم تا به غسل کړی لا نه غسل به لا نه سوی صحیح سلو توبه یې وایستله الله یې معاف کړي اوس څه چم پکې الله یې معافوي ته نه معافوي جهنم الله جوړ کړی دی او خلک ته وژنې ته نه معافوي بیا به الله پر تا دغه ځای راوړي الله دې موږ ټول وساتي صحیح سو